बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक जमूंग दे लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल द डेर अहम टॉपिक ते डेर इम्पोर्टेंट टॉपिक ते नदी पे जंदल लाजमीदी नो राजे चुपुर जिदा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सतवाई वेरिएबल लेवल बुंगा उपेजन लो ची वेरिएबल से शेदे वेरिएबल यो कंटेनर दे यो प्लेस होल्डर दे चिपाहे की बुंगा खपल वैल्यूज स्टोर को खपल कम वैल्यूज ची कम दे खपल डेटा कम दा दब की बुंगा स्टोर को How the day increment or decrement total is zamung according kigi throughout the programming. نوز دا variable چې کوم دی دا په further په دوه حصو کې تقسیم شوی دی چې هغې ته local and global variable وایي. راځئ دا په یو مثال په ذریعه باندې د دې پېژندګلو د دې سمجھاولو کوشش وکړو. یو مثال به مونږ واخلو، فرض کا د سکول مثال واخلو. په هر سکول کې په هر کلاس کې وایټ بورډ وي او کم ټیچر چې هغه خپل په دې وایټ بورډ باندې خپل لیکچر ډیلیور کوي، په دې وایټ بورډ باندې خپل لیکچر چې کوم دی هغه لیکي او په دې باندې کم کنټینټ چې کوم دی لیکچر مطابق هر نمبر کنټینټ چې هغه په دې وایټ بورډ باندې لیکي او سټوډنټ یې لیدی شي او دا کم سټوډنټ لیدی شي کم چې په سپیسیفیک کلاس کې په سپیسیفیک ټایم باندې موجود وي، په دې نو دا هغه کسان هغه سټوډنټس چې کوم دي هغه دا لیدی شي. دا ټول سکول دا انفارمیشن او په دې ټایم باندې نشي لیدی. کم کسان یې لیدی شي، کم کسان چې په دې کلاس کې په دې ټایم باندې اویلیبل دي، نو د دې ټیچر دا کنټینټ چې کوم دی چې په بورډ باندې په وایټ بورډ باندې کم کنټینټ ورکړی دی صرف دا لیدی شي. دا به هر سکول والا نشي لیدی، ځکه نشي لیدی چې دا وایټ بورډ چې کوم دی دا به هر سکول ته اویلیبل نه دی. نو د کلاس ته وایټ بورډ چې کوم دی دا به مونږ کنسیډر کو څه شی لوکل ویریبل. اوس راځو ګلوبل ویریبل ته. ګلوبل ویریبل مونږ په مثال سره ته وپېژنو چې په سکول کې بهر هم یو بورډ لګېدلی چې هغې ته وایي نوټس بورډ. نو د سکول ایډمنسټریشن د طرف نه چې څه هدایات یا څه انفارمیشن ایشو کېږي نو هغه په دې نوټس بورډ باندې لګولی کېږي. نو د سکول ټول سټوډنټ، ټول ټیچر او د هر یو کلاس سټوډنټ چې کوم دی دې ته دا نوټس بورډ ورته ویزیبلی او دې ته اکسس په اسانه باندې کولی شي، دې ته اکسس کېږي. دا بهر نوټس بورډ چې کوم دی دا به مونږ کنسیډر کو ګلوبل ویریبل. اچھا په دې کې مونږ ته یو خبره دوه راوځي. دوه خبرې څه دي؟ کلاس روم والا وایټ بورډ چې کوم دی هغه ټیچر او سټوډنټ دواړه په دې کې چینجز کولی شي. مطلب دی فرض کا دا وایټ بورډ دی دا ټیچر هم رانولی شي یا په دې کې ایډیشن کولی شي او سټوډنټس ورته هم ایکسس ورته په اسانه باندې کولی شي، د دې کې چینجز کولی شي. لیکن بهر نوټس بورډ چې کوم دی په هغې کې چینجز پرمیشن صرف ایډمنسټریشن ته دی، دا ټیچرز ته یا سټوډنټ ته د دې کې چینجز کولو پرمیشن بالکل نشته. د کلاس روم اوس د کلاس روم چې کوم دی دا به مونږ کلاس روم به مونږ یو فنکشن کنسیډر کو. نو په فنکشن کې دننه چې کوم ویریبل دی په هغې صرف د فنکشن کې اکسس کېږي، په دې کې دننه اکسس کېږي او دې فنکشن کې چې څومره ایلیمنټس دي هغه دې کې چینجز کولی شي. مطلب دی په دا کلاس روم چې کوم دی دا زموږ فنکشن شو او په دې کې چې دا کوم ایلیمنټس دي، ایلیمنټس ټیچر هم دي او سټوډنټ هم دي. ویریبل چې کوم دی دا وایټ بورډ دی، دې کې دا ټیچر هم په دې کې چینجز کولی شي یا دا میټا وهلی شي یا پکې نوی څه لیکلی شي او سټوډنټ هم کولی شي. خو بهر دا نوټس بورډ والا چې دی دا ویریبل چې کوم دی دا د فنکشن نه بهر دی. مطلب دی کلاس روم چې زموږ فنکشن دی نو په دې کې چې دننه کوم دا وایټ بورډ دی دا د دې دننه ویریبل دی او بهر نوټس بورډ چې کوم دی دا د فنکشن نه څه دی بهر دی. په دې کې چینجز
د کې چینجز فنکشن کې دننه کولای شي په دې دغه کې او دا کوم چې بهر دی په دې کې چینجز نشي کولای. ان شارټ نو د دې ټولو خبرو نه موږ ته څه حاصله شو چې د دې ویریبل چې کوم دی دا په کم لوکیشن باندې پروت دی. لوکیشنز چې کوم دی دا ډېر زیات میټر کوي. مطلب دا دی د ویریبل په فنکشن کې دننه دی که بهر دی، انسایډ دی یا آوټسایډ دی. یوه دا خبره. دویمه دا خبره چې د دې چې کوم ویلیوز دي دې ته اکسس څوک کولی شي او چینجز پکې څوک کولی شي. سمپل دا خبره. دې ته موږ څه وایو؟ لوکل ویریبل او ګلوبل ویریبل. اچھا دا اوس د دې ډیفینیشن موږ ووایو. سمپل. Local variable are defined inside a function and cannot be accessed outside. Local variable function کې دننه راکېږي ډیفاین کېږي او بهر به دا د access نه کېږي. د فنکشن نه بهر به د access نه کېږي. Global variable are defined outside function and can be accessed anywhere. مطلب global variable که مونږه دا نه بهري د فنکشن نه بهري خو دا access کېږي دې ته هر ټایم کېږي. نو ما یو ویریبل واغستو x is equal to 10. دې هر یو لاین ته ما کمنټس لیکلي دي. نو دا زموږ څه شو؟ ګلوبل ویریبل شو. څنګه ګلوبل ویریبل شو؟ تاسو ته اوس وایم. د دې ویریبل ډیکلیئر کولو نه بعد مونږه یو فنکشن شروع کړو چې هغه د ډیفاین کا مطلب زما د فنکشن نوم دی مای فنکشن او بیا د هغې باډي شروع شول. په دې کې ما دننه یو بل ویریبل واغستو چې هغه وای دی. وای از ایکول ټو 5. دا زموږ څه شو؟ لوکل ویریبل شو. کم اسان ډیفینیشن د دې دا شو کم چې د دې فنکشن نه بهر یو ویریبل ډیفاین شوی دی لکه دا x از ایکول ټو 10. نو دا ګلوبل ویریبل دی. په دې فنکشن کې دننه انسایډ چې کوم ویریبل ډیفاین شي لکه y از ایکول ټو 5 دا وسې لوکل ویریبل دی. نو زه د دې ویلیو چې کوم دی دا پرنټ کول غواړم. نو ما سمپل پرنټ اپشن ولګو انسایډ د فنکشن x از ایکول ټو x او y از ایکول ټو y. بیا ما خپل فنکشن راکال کوم دا غي نوم دی مای فنکشن. فنکشن په دې کې زموږ ختم شو. نو اوس آوټسایډ چې کوم دی زه د خپل x چې کوم دی دا کال کوم. نو کله چې زه دا رن کوم دا ګورم inside the function کم دی x is equal to 10. دلته مونږ لیکلی دی x is equal to x او y is equal to y. نو x سره 10 دی y چې کوم دی هغه 5 دی. او outside چې کوم دی outside function چې دی موږ صرف global variable شو کوي y موږ ته نه شو کوي. ځکه نه شو کوي چې دا y چې کوم دی دا زموږ سره local variable دی. زه یو کار کوم دا لاین زه کاپی کوم او پیسټ کوم او د دې په ځای زه وای ورکړم. اوس ګورو چې د دې فنکشن نه بهر دی موږ ته وای راکوي او که نه راکوي. دا څه شي؟ انسایډ به شي. کله زه دا ایگزیکیوټ کوم دی موږ ته ایرر راکوي. ایرر ځکه راکوي دا لونني دا لاین او دا لاین د دې پورې خو خبره ټیک ده. نو دا موږ ته ایگزیکیوټ شو هغه زوړ چې انسایډ فنکشن دا دی او آوټسایډ دا دی. خو چې کله دې ته راورسېد تاسو ګورئ د لاندې ریډ لاین هم راغلی دی. نو دی نه ایگزیکیوټ کېږي او موږ ته ایرر راکوي. ایرر څه راکوي؟ چې نیم وای از ناټ ډیفاینډ. ځکه ناټ ډیفاینډ چې وای دلته د دې اکسس نه کېږي. ځکه دا موږ ته دا لوکل ویریبل دی. دا د لوکل ویریبل په فنکشن کې دننه اکسس کېږي خو د دې نه بهر نه کېږي. او ګلوبل ویریبل چې کوم دی د دې اکسس کېږي بهر هم کېږي او دننه په فنکشن کې دننه هم کېږي. نو ځکه دا موږ ته ایرر راکوي. دا خو زموږ سره و سمپل ګلوبل او لوکل ویریبل. خو فرض که زموږ سره اوس نیسټډ فنکشنز راشي. نیسټډ فنکشن څه ته وایي؟ فنکشن ودین ا فنکشن.
دا nested ویل لکه څنګه چې موږ ویلو loops کې موږ ویلو چې loops within a loop is called nested loop. دغه شانتي function within a function کله چې زموږ سره nested functions راشي نو موږ به بیا څه کوو د هغې دپاره دا rules دي LEGB. دا څنګه دي how Python handles variable scope. Python follows the LEGB. L څه ته وایي local، E دی enclosing، G دی global او P دی built in rules to determine variable scope. L څه شی دی local چې هغه زموږ سره دی هغه variable دی موږ ووایو چې within the function inside the function چې کوم دی variable declare کیږي هغه local وي. enclosing هغه function دی هغه variable دی چې هغه فرض کړه nested function دی یو function او د بل function په منځ کې چې کوم variable راشي هغه به enclosing وي. او global خو موږ ووایو چې global هغه دی چې outside the function چې کله declare کیږي هغه به global وي. او built in مطلب هغه دی کوم چې زموږ سره Python موږ ته provide کوي لکه print هم زموږ سره یو function variable دی یو function دی length هم دی upper case وغیره دا ماته څه ویلو دا دی. راځئ دا په یو Python کې دا څنګه کیږي دا هغه موږ وپېژنو نو موږ ته به دا ټول هر څه شي کلیر شي. ما یو ویریبل واغستو x چې هغې ته ما ورکو global name ورته ورکو ځکه چې دا global ویریبل دی دا outside the function دی څومره functions چې دي دا د هغې نه بهر دی. بیا ما یو function واغستو outer function او بل function مې واغستو inner function. نو دا nested function شو function within a function دا څه شو nested function شو. د دې یو function او د بل function په منځ کې چې ما یو بل variable declare کو هغې ته مونږ enclosing وی ما تاسو ته وی بره دلته چې enclosing هغه variable دی کوم چې د یو function او د بل function په منځ کې declare کیږي. نو دا زما دوه function دی په منځ کې چې کوم declare شو هغه سره enclosing دی. بیا په دې کې ما یو بل ویریبل جوړ کو په انر فنکشن کې ما یو بل ویریبل جوړ کو لوکل چې هغه زموږ سره لوکل ویریبل دی ځکه چې دا زموږ within a function دی. او بیا دا ما خپل ویریبل چې کوم دی دا پرنټ کو لوکل ویریبل او دا ما خپل انر فنکشن بیا کال کو او په اخر کې ما اوټر فنکشن کال کو چې دا ټول ویریبل چې کوم دی دا ماته پرنټ شي. چې کله زه دا ایگزیکیوټ کم رن کم د خپل سیل د تاسو وګورئ زموږ سره ټول خپل ویریبلز چې کوم دي دا ټول څه شو پرنټ شول. او دا ما اس سټرینګ دلته ورکړی دی دا هم سټرینګ دی دا هم سټرینګ دی او دا هم سټرینګ دی چې موږ ته پته ولګي چې زموږ کم ویریبل چې کوم دي دا موږ ته پرنټ کړي. انسایډ انر فنکشن چې کوم دی هغه ایکس دی هغه څه دی لوکل دی زموږ دا دی لوکل. inside outer function چې کوم دی inside outer function دا چې کوم دی دا سره including دی ځکه چې د function په منځ کې او د بل function په منځ کې چې کوم variable declare کیږي هغه سي including دی. او global outside function دی دا زمونږ outside function دی هغه ته موږ global ورکړو. اچھا global variable او local variable او د نور variable چې د دې access خو موږ زده کړل. اوس موږ د global variables values modify کوو څنګه او modify کوو څنګه او دا به کیږي څنګه. ها دلته یو اهم خبره دا ده چې local variable values چې دي کنه دا within the function automatically alter کیږي. alter مطلب چینج کیږي شي لیکن special attention required ده د څه شي لپاره د global variable لپاره. نو په دې کې modification څنګه کیږي. اچھا ما یو ویریبل واغستو د کاونټر په نوم باندې چې د هغې ویلیو چې ده هغه 0 ده. نو مطلب دا دی چې یو ویریبل مې واغستو د هغې ویلیو چې ده انیشیلایز 0 ده نو په دې کې به زه انکریمنټ کول غواړم د دې په ویلیوز کې به زه انکریمنټ کول غواړم. نو د دې ویلیوز تھرو آوټ د پروګرامینګ چې دی هغه به څه وي 0 به وي. نو بیا ما یو فنکشن واغستو د انکریمنټ په نوم باندې او په هغې کې
ما ګلوبل ویریبل چې کوم دی هغه فنکشن زه یوز کول غواړم. په خپل فنکشن کې زه ګلوبل ویریبل یوز کول غواړم، نو زه به څه چل وکړم، دا خپل کاونټر چې دی دا به زه دلته راکال کړم، خو د دې نه مخکې به زه یو کی ورډ ولیکم ګلوبل یوز کوم. دا خامخا به کې دا مونږ لیکو او په دې زما په دې کاونټر کې به د یو انکریمنټ وشي، د 1 انکریمنټ په کې کېږي، ځکه چې دا زه انکریمنټ غواړم. په دې کې دا کاونټر دی، انیشیلایز ویلیو د دې 0 ته او 1 نو په دې کې د څه کېږي اضافه کېږي. دلته ما خپل فنکشن چې کوم دی دا ریکال کو او دلته پرنټ کوم. کله زه دا ایگزیکیوټ کوم دا تاسو وګورئ، دا اپډیټډ کاونټر زموږ سره څه شو 1 شو. لاول ګلوبل ویریبل زموږ د دې تھرو اوټ د پروګرامینګ دا 0 وي، او کله زه within the function د لوکل ویریبل په شانتي دا موږ زه په ځای باندې زه ګلوبل ویریبل زه موډیفای کوم، نو د هغې نه مخکې به زه خامخا لفظ څه لیکم ګلوبل لیکم، ګلوبل کی ورډز به زه خامخا د هغې نه مخکې لیکم او خپل ګلوبل ویریبل نیم به ډیکلیئر کړم دلته او به ولیکم او په هغې کې به د 1 اضافه وشم، نو دی به موږ ته څه راکړي 1 راکړي، ځکه به 1 راکړي چې په دې کې موږ یو انکریمنټ وکړو او دا ګلوبل ویریبل ما موډیفای کو په فنکشن کې دننه. اچھا نو دا زموږ سره یو ډېر امپورټنټ ټاپک و، ویریبلز کې بیا لوکل ویریبل او ګلوبل ویریبل. نو سمپل ورډز کې زه به تاسو ته په دوباره دا سمرایز کوم. کم ویریبل چې ویریبل څه ته وایي؟ ویریبل یو کنټینر دی، یو پلیس هولډر دی چې پای کې موږ خپل ډیټا یا خپل ډیټا سٹور کوو. سمپل ده. د دې دوه قسمونه دي، هغه څه دي لوکل او ګلوبل ویریبل. لوکل ویریبل هغه دی کوم چې په فنکشن کې دننه ډیفاین شوی دی، او ګلوبل ویریبل کوم دی کوم چې د فنکشن نه بهر دی او نیسټډ فنکشن کې چې کوم دغه استعمالیږي، نو یو فنکشن او د بل فنکشن په منځ کې چې کوم ویریبل استعمالیږي هغې ته انکلوزینګ وایي. دا و زموږ سره د فنکشنز د هر ټول ویریبلز وغیره. نو د نیکسټ کلاس کې ملاقات کېږي او الله دې موږ تاسو په خپل حفظ و امان کې واخلي. آمین. جزاک الله.